ډیرو محترم مسلمانانو داسې ایمرجنسي وظیفه راته خایمه ان شاء الله د الله جل شانه په لوی فضل او احسان سره چې ستاسو کم قسم حاجت دی هغه به ان شاء الله ایمرجنسي سره پوره کیږي. ایمرجنسي خو تاسو پیژنئ چې کله سړي ته ایمرجنسي شي نو هغه الله تعالی ورته په هره لار کې هغه ګاړی هم ورته میلاویږي، پیسې ورته هم میلاویږي. لکه سړي چې ایمرجنسي شي که نه نو امبولینس ورته هم میلاویږي. الله جل شانه دې تاسو موږ د مصیبتونو نه وساته، لکه بیمارونو آفتي. لیکن ستاسو چې کوم ایمرجنسي حاجت تاسو ته پیښ شي نو محترمو درې اهم مشکلات، درې اهم مسلو طرف ته تاسو دهان راوړم چې هغه انسان د دې دپاره ټول عمر زندگی ختموي. هر انسان دې دپاره دعاګانې غواړي، هر انسان دا حاجات طلب کوي د الله جل شانه نه. هر انسان غواړي زما دا درې مشکلات دې زما الله تعالی په ښکلي طریقې سره اسان کړي. نو د هغې دریو مشکلاتو ته هم ذکر کوم چې کم کم مشکلات دي، د هغې دپاره دا اسانه وظیفه انشاءالله ایمرجنسي تاسو کوئ او انشاءالله الله جل شانه د طرفه فورا تاسو ته نصرت راځي، مدد به راځي. لکه الله تعالی چې قرآن کې فرمایي که نه چې الله تعالی د سړه انسان ته نصرت او فتح راځي، لکه څنګه چې به صحابه کرامو ته راتله که نه دغه رنګې به الله تعالی تاسو ته انشاءالله نصرت او فتح په هره موړ کې، په هر غم کې، په هر پریشانۍ کې دا وظیفه صرف تاسو کوئ انشاءالله 30 مرتبه، یعنی 33 مرتبه 33 کرته، او انشاءالله تاسو ته به الله تعالی فتح درکوي، کامیابي به درکوي. او دا درې اهم مشکلات دا خو به انشاءالله ضرور پوره کیږي. دا خو داسې دی لکه چې انسان دکاندار له لاړ شي که نه، دکاندار ورته ورکړه وکړي لیکن په چونګي کې ورته دی څه ټافیانې وغیره یا نور د خوراک څیزونه ورکړي. زموږ اکثر چې واړه به نو دغه طریقه به دغه موږ ورته چونګي هم موږ لره، نو چونګي کې به الله تعالی دا نور مشکلات ختموي. لیکن دا درې مسلې چې دي دا خو به د الله تعالی په ښکلي او بهترین انداز سره پوره کوي. لهذا دا وظیفه را سره پوره ووره انشاءالله د زړه په یقین او توجه سره دهان سره یې وکړه، الله تعالی به هم حامي او ناصر مددګار شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر محترم او قابل قدر مسلمانان رونو خویندو، هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، هر ملک چې دي اکثریت زما ویډیوګانې د افغانستان، پاکستان مسلمانان، افغانستان یا د امریکې یا د یونایټډ کینډم د کوشش د هغې مالې نومونه هم داسې نه راځي. دا خلک ډېر موږ سره محبت کوي او زموږ ویډیوګانې ګوري. الله تعالی یې دې خلکو سره محبت وکړي او الله تعالی د دې خلکو د زړه ټول ارمانونه د دنیا او د آخرت ټول په ټوله پوره کړي. محترم مسلمانانو، نن چې زموږ کوم وظیفه د هغه د ایمرجنسي حاجات دپاره ده. یو ایمرجنسي حاجات وي، یو داسې نور حاجات وي. نو ایمرجنسي حاجت دپاره هم کولی شو. درې چې کوم غټ حاجتونه دي هغه به د الله جل شانه په ښکلي انداز سره پوره کوي. درې حاجتونه کم کم دي تاسو ورته غوږ شه، زه راته ویمه انشاءالله چې دا حاجتونه به الله تعالی ستاسو پوره کړي. لومبنی حاجت کم دی چې ستاسو په چا قرض وي یا په تاسو باندې د چا قرض وي، یا ستاسو په چا باندې پیسې وي نه دله درکوي، یا تاسو په چا باندې د بل چا په تاسو باندې پیسې وي او تاسو سره د هغې د ختمېدو څه ګنجایش نه وي، د هغې څه ترتیب حل نه راوځي، نو انشاءالله چې دغه قسم حاجت به د الله تعالی پوره کړي. ستا د دنیا قرضونه دي په خلکو نه راوځي، هغه به هم الله تعالی راوباسي. په تا باندې د نورو خلکو قرضونه دي، تا سره خپله څه وسیله نشته، څه کاروبار دی نشته، څه مخه دی نه روانېږي، نو د هغې دپاره هم انشاءالله بهترینه دا یو شو. دویمه دا چې هر جایز مقدمه، هر جایز حاجت، هر جایز کار هغې کې به درته الله تعالی کامیابي درکړي. جایز مقدمه دا چې ستا یو جنۍ خوښه ده هغه تاله نه درکوي، تاله به یې درکړي. یو هلک دی خوښ دی نه درکوي، هغه به درته میلو شي. ستا یو جایز کاروبار دی نه روانېږي، هغه به الله تعالی روان کړي. ستا یو جایز ویزه ده، هر جایز ستا چې مقدمه ده یا کاروبار دی، هر څیز چې دی هغه به الله تعالی تاسو ته په ښکلې طریقې سره حل کړي. دریم نمبر دا محترم مسلمانانو چې ناګهاني افتونه، ناګهاني مصیبتونه د دې نه فورا الله تعالی ته نجات درکړي. ناګهاني څه شي ته وایي؟ ناګهاني بیماري، ناګهاني اسکیډنټ، ناګهاني کاروبار دی خرابېدل، ناګهاني په رشته کې د تکلیف رکاوټ را پیدا کېدل، ناګهاني نور څه افت د باندې نازلېدل، دا به انشاءالله الله تعالی ستا په بهترینې طریقې سره ختم کړي. او دې قسمه درو غټو مشکلاتو نه به الله تعالی ته امن درکړي
او دا به تاسو محترم مسلمانان دا وظیفه دا درې قسمه چې تاسو یې موږ ته حاصل شي نو د هر فرض نفس مونځ به ورسره پابندۍ سره کوئ. نن مسلمانان قسم په الله چې ډېر په مونځ کې سستي کوي، مونځونه قضا کوي، او قسم په الله چې په تندي کې تریوالی هم نه راځي چې الله تعالی به د محشر په ورځ مانه د دې مونځونو باره کې تپوس کوي. نو هر فرض نفس 33 پیرې 33 کارته به دا وظیفه کوئ. اوس کو تاسو ته ایمرجنسي پیښه شي، یو خدا تاسو ته مو وی کنه چې دا اوس ایمرجنسي ته داسې پیښه شوه چې نه خو د قرض په چا باندې دی نه په تا باندې د چا دی، نه د څه جایز مقدمه او جایز حاجت شته دی، نه د باندې الحمدلله نګهاني افتونه مصیبتونه راځي، بلکې ښه طریقې سره ژوند کوي او عام مسلمانې یا عامه زنانه، لیکن داسې ایمرجنسي کار د باندې رالی چې هغه اوس نه پوره کیږي او ته غواړه چې الله تعالی هغه پوره کړي. صحیح شو. نو دا وظیفه بیا د هغې دپاره چلتے پلتے چلتے فرتے مطلب دا دی چې په ولاړه، په ناسته، په ملاسته، په ګرځېدلو کې، په هر ټیم کې بیا دا وظیفه ته خپل ورد شروع کړې د وظیفې، او دا وظیفه به چرته فرته او هر ټیم کې ته کوي انشاءالله. نو چې هر ټیم ته کوي نو انشاءالله الله تعالی به ستا حامی و ناصر مددګار شي. وظیفه کومه یوه د محترمو تاسو وظیفې ته ګور شئ او ځان ته یو سکرین شاټ وباسئ یا ځان سره په میسج کې کمنټ کې ولیکئ چې تاسو ته یو څو پیرې ووي انشاءالله تاسو ته بیا یاد وي. یا الله یا حی یا قیوم بحق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بسکرین تاسو ته ښکاري یا الله یا حی یا قیوم بحق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. یقینا چې کله عثمان غنی رضی الله تعالی عنه وفات کېده او تاسو ته به واقعا د هغه د شهادت فتح وي نو هغه دا وظیفه کوله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، چې الله ته زما دپاره په هر اعتبار سره کافي دی او الله جل شانه اوریدونکی ذات دی او په هر څیز علیم ذات دی. او یا حی یا قیوم دی کې علماء کرام فرمایي چې دا اسم اعظم دی او الله جل شانه د الله تعالی خپل صفتین ذاتی نوم دی، نو په دې نوم باندې الله تعالی د دنیا او د آخرت ټولې خوشحالۍ ورکوي. نو دغه طریقې سره انشاءالله د هر فرض نفس 33 کارته او که ایمرجنسي میلاو شي ایمرجنسي راشي نو د هغې دپاره بیا چرتې فرتې یعنی فتلو په ولاړه په نسته په هر ټیم کې وایو، خو کوشش به کوو زنانه به فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم دا په بیماری کې نه کوي، ځکه دا د قرآن مجید آیات دی. نو کله چې د زنانو حیض راشي ایام مخصوصه راشي نو هغې ورځو کې بیا نه کوي، باقي هر ټیم هر وخت کې پاکه خولې سره انشاءالله دا وظیفه شروع کړو د خپلو حاجاتو دپاره او الله تعالی زما ستاسو به پوره کوي. زمونږ بل در نشته، زمونږ بل اله نشته، صرف زمونږ یو محبوب الله دی چې هغه زما ستاسو حاجت روا او مشکل کشا دی. بل چا در ته به نه ځو، بل در هم نشته، چېرته به ځي؟ د اسمان نه به چېرته تښتي، د ځمکې نه به چېرته تښتي؟ نو په پیسو باندې